چې نن د مونږ د اوپریدي د تیرو د مشرانو 24 رکني کمیټې غونډه ویسرا د قومي شورې چې د هر کوم خپل شورې هم مشرانو د کاندو هغه غونډه نن وشوه په کم بنیاد باندې وشوه د هغه ایجنډا سوا 24 رکني کمیټې دا اول اورز میټینګ وکړو مشوره یې وکړه چې د مونږ سره په د دواني ملاقو کې د کرایه په مت کې و دا 50,000 دا رجسټریشن 1,000 تر زره ونه شولو په ټیم پیسې 1,000 میلو ونه شولې دا تاخیر پکې 1,000 روغلو وخت په وخت 24 رکني کمیټې ډي سي لا آی جی ایف سي لا چې کوم متعلقه افسران دي صوبایي حکومت لا چیف سیکرټري لا دا میټینګونه فورا تواتر سره وکړلو خو هغه معامله وسم په تاخیر کېدو نو په دغه مت کې بیا اراده وکړه چې موږ د تیرو متاثرین ټول په احتجاجن روزو او د موږ په دغه کې تاخیر سره راغلی د خل متاثر دي مجبور دي نو هغې پوره بیا 24 رکني کمیټې دا فیصله وکړه چې موږ به د تیرو د شورې د کندي مشرون ټول روغړو او په متفقه به یو لایحه عمل جوړ کړو خو 2 ورځې ټایم و پکې کا په 2 ورځې ټایم کې د موږ مخکې د خبرو فیصرفت وکړلو خو ټیک دو کا فیصرفت یې ونه کړلو او موږ د تیرو متاثرین یو د حکومت په دا مجبوره کړلو چې روزو نو بیا به روزو او په غاټه اراده سره به روزو ان شاء الله بیا به هغه تر سره کوو نن چې موږ دلته راغونډ شو ویګا په ویګا موږ لا د هغو طرفه هغه میسیجونه او خبرونه روغلل چې د توسې کم تاخیر راغلی دی کما خبر هم دو کما مساله هم دو بالکل حقدور او دا به موږ انشاءالله حل کوو نن یې موږ له 3 بجې او 4 بجې ټایم راکړی دی چې توسې روشو چې توسې مساله موږ حل کړو او وجه دارو دا د توسې د دغه لږې غونډې برکات دی د توسې دغه مشرونو د ارتاق برکات دی چې توسې صرف دغه لرغون شو یو مسلات یو مشورې له چې موږ به احتجاجن روزو ځکه چې موږ په دغه شي کې تاخیر څله روغلو لیټوله څله روغلو نو هغه ټول دی هغه دغه خبرې لا تیار کړلو موږ به دا 24 رکني کمیټې به دا مشوره کوو چې مخکې څه کول پکور دي یوه کمزوري موږ مانو دا تسلیموو چې حقدوره دا وه چې تیرونه موږ راوتلو چې هر لاس ورځې بعد د قومي د شوراګانو مشوره دا د موږ نه دا یوه کمزوري شوې روی دغه اعتراف کوو چې هر وخت موږ له لاس ورځې پاس پکولو چې د کاندو د قومونو مشرونو موږ په یو ځای کې سره غونډېدی و دا خبرې مرسته کولی چې کوم حد پرې خبره وشوه او دا پروپیګنډې به بیا په منځ کې دومره نه چلېدی یوه خبره د څه وضاحت لګې د څو خبرو یې ټاکول 24 رکني کمیټې چې کله په وجود کې راغله ګوره په دغه خبره باندې دغه اوپریدي جوړه کړه چې په هغه وخت کې موږ له پوځ ویل چې تاسې نقل مکاني وکړو او ووځو موږ په دغه مت کې اوپریدار غونډ شو او 24 رکني کمیټې جوړه کړله چې موږ نه لښکرې جوړوو او نه نقل مکاني کوو خو بیا وسره احتجاجونه هم جاري وو وسره طالب مصالح تنظیمونو د جرګې هم جاري وې خو نه د طالب سره جرګو د موږ له کومه نتیجه راکړله نه یې زوی ونیو نه اولته د موږ روزمره احتجاج به و هغو کومه نتیجه راکړه خو مغه شو د موږ زنانه او ماشومان قتلېدل او هغه کر پې لګېدل خو موږ بیا باوجود دی دا چې 24 رکني کمیټې او ورته شپېته کسه هغو به دا خبره کوله چې کاډه به نه کوو چې موږ به ورته ویلي دغو پریدي په عمل نه کولو او 9,000 کاډې یې په دا موقع باندې بهر کړلې خو د موږ دا خبره چا نه اورېده موږ ورته په دغه خبره پوه شو چې د خل ټولو پریدی سر په دې کې وځي خو موږ د هغه احتجاج په مت کې بیا د حکومت سره کېنیسو مذاکرات هم وکړو په مذاکراتو کې موږ مطالبې پېښوې او مطالبې یې منلې دي اوپریدیه او هغه مطالبې مونږ هسې په هغو کې نه دي راخستې هغه هم باقاعده دستخطونه راخستې دي باقاعده په لیکلو کې دي مونږ سره خو هغه که د مونه سیاسي پارټي یا اسټبلیشمنټ یا وفاق یا بل مطالبه کوي یا 24 رکني کمیټې د خپل سیاست لپاره د خپلو مفاداتو لپاره استعمالول غواړي کله به مې استعمال نه شي په دا خبرو باندې زړور و اعتمادي و مونږ 24 رکني کمیټې کور دا دی چې د تیرو متاثرینو لا ریلیف ورکړو د هغو مسالې او ستونزې حل کړو موږ داسې موري نه لرو چې یا د یوې سیاسي پارټۍ لپاره یا صوبایي حکومت یا د اسټبلیشمنټ لپاره یا د وفاق لپاره مونږ استعمال شو د هغه بیانیه جاري کړو یو تاریخ جوړېدل نه غواړو موږ سره چې کوم لیکل شوي دي کمیټمنټ شوی دی مذاکرات ترسره شوي دي هغه د ریاست سره شوي دي او انشاءالله اوپریدي کشر او مشر لا به مخې لا کېږدو هغه په لیکلو کې دي په هغو کې مونږ خبرې نه دي شوې برای کرم دا پروپیګنډې ودا مالک دا پروپیګنډې یوه خبره بلان کوو د تیرو متاثرین پروپیګنډې نه کوي پروپیګنډه قانون په موږ څه کوي
هغه کې نه ورور یې کوي چې د ټولې وجه نه مو دیکاور کړي چې وروسته سره دا حق دی دغه مې زون دښمن کړی دی نن په موږ چې زیاړه او خیري کېږي توی پوره مو د سیناوې ته نیول یې کا طالب لا یا مسلح تنظیمونو لا په دغه خبره زه ټارګېټ یم او مطلوب یم دمکرو کوي چې تو پرېږدی څه لا په اتفاق کړلو نو هغه له مې سینه نیول یې خو د توی وجه نه مې ورته نیول یې که د مسلح تنظیمونو مې زون دښمن کړی دی که د کیاني ورور مې زون دښمن کړی دی که د سیاسي پارټۍ مې زون دښمن کړی دی که د صوبایي حکومت دی که د اسټابلیشمنټ دی مې د تو په سر باندې چې د تو نمایندګي کوم د تو لیډر کوم د تو د مسالو د حل کولو کوشش کوم هغه موقع غو خلکو له نه ورکوو د دغه وجې نه نو چې هغه برای کرم د یو ریکوست کوو چې هغه سیاسي خلک دغه نور خلک مخالفین پروپیګنډا کوي نو برای کرم په پروپیګنډا چې ته ماته زه تو یو بحثیت کشر یم یو خدمتګار هر وخت د تانوس یم چې کومه خبره ای زون به راسه پویوم په چې په کومه نقشه قدم باندې د تیرو کې په بوخ کې مونږ 24 رکنی کمیټي او پریدي تشکیل کړه او خیری حد لا ان شاء الله سو دا غنیم لکه کې تاخير روغلو یا په بل خبره کې تاخير شي ان شاء الله 24 رکنی کمیټي مخکې وته بیر پڅې وي په ګاډه د اتفاق به خروپونه د مو اتو اتفاق به دا نتیجه ورکړي چې مو ته بیا به حل کیګو کاړه مې واپسې یقیني کیږي خو هغه څه چې موږ یې څنګه غوړو امن مې بحال کیږي تاسو ته په یو بل څه پروپاګاندا د سیاسي پارټي یا د حکومتونو به کله کله داسې کورونه کوي چې مختلف شکلونو کې دا پالیسي دي چې هغه موږ به تاسو له بدنامي تاسو به موږ له بدنامي چې به اتفاق شو الحمدلله د تیرو د شپې کومونه هغه متفق دي هغه مشروعي ټاکلي دي په خو کې څه به اتفاقی نشته چې څنګه په کومه نقشه قدم په مطالبه باندې وروتیو مګر چې ان شاء الله واپسی کوو چې کوم ځای کې رکوټر شي 24 رکنی کمیټي به مخکې وي دا بقایا مشرون به ورسي وي بقایا به د مشرون خبره کوي چې کومه مخکې له عمل تیار کو هغه به ان شاء الله په اتفاق سره بیا ویایي